یو ښځه او خاوند و ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغې مشهوره وه د هغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک تحفه والا یوسي نو ډېر انعام ورکوي. دې ښځې ورته ویل سړیه ته م وله څه یوسه ګوره که څه انعام یې درکړو غریبان. ویل مونږ سره څه دي؟ ویل نور څه خو نشته خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به یې وتړم او بادشاه له یوسه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاه د 2 میاشتو په مزل لري و. ښځې وله منګی ډک کړو د اوبو، سر یې وله وتړلو، میړله یې په سر کړو، ورسره بار لاړه، میړه یې رسخت کو، داد دې کور ته راغله. چې کور ته راله او دس یې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکاته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه. او په دعا کې وایي چې زن مصلی باز کردای از نیاز، زن مصلی باز کردای از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاوند میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو، بادشاہ له تحفه وروړه، یا الله پټکه منګولې راولې. دا دعا کوي. او زمونږ ښځې چې مونږ چېرته بار وځو راپسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاه ته، درخواست یې وکړو جي یو سړی راغلی دی تحفه یې راوړې. بادشاه ویې راننه یې باسئ څه تحفه یې راوړې ده. چې دی ورننوتو منګی یې په سر دی. هلکه څه دي؟ وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه، د جنت اوبه مې راوړي. وی د جنت اوبه؟ بادشاہ ورته وی سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي. سړي اعلی ګلاس راوالی. اوس تاسو په ایمان وایئ چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتې چې څنګه څښا بوی به کړي. بادشاہ ته وګوره اوس وی دې سړي د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړئ چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو په یو سای وڅښلې. او وزیرانو ته ویل ډمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناست وو هغې ته ونوس کوي. اوس چې بادشاه اوس کې کومې اوبه وزیر به یې ونس کي چې دا غاښونه پرې ماتوي که نه ماتوي. نو هغې مسکلې. بادشاه وایي دې سړي ته چې و سړیه تا خو ډېره لویه مهرباني ستا د دې مهربانۍ خو والله که ما سره څه قیمت شته زه به د دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت اوبه د 2 میاشتو په مزل ماته راوړي دي. خو ځئ هلکه دا سړی بوځئ خزانې ته او دغه منګی چې دا اوبه پکې راوړي دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړئ. خو د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کوي چې دته پته ولګي چې دلته اوبه دریابونه بیږي خو دلته قیمت ستا د اوبو نه قیمت ستا د اخلاص و. تاسو خیال راغلی؟ نو د دنیا بادشاهان چې وغواړي نسخه اوبه یې په سرو زرو بدلې کړي که نه؟ خبره کوئ. سخه اوبه وې د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاه هغه سخه اوبه په سرو زرو بدلې کې. نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاه وغواړي نو د انسان ګناه به په نیکۍ نشي بدلولی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې خدای د چا نه راضي شي وای به د ده ګناهونه ولټوئ. نو چا ګناهونه ملایکې را پیدا کړي نو به چې دام ورته په نیکۍ بدل کړي.